یو ځل بیا هرکلی خبرې کوو د نهم او لسم جماعت امتحانونو لپاره په سوات کې د خیبر پښتونخوا ټولو تعلیمي بورډونو تر سوري لاندې لویه غونډه وه چې پکې په امتحاني مرکزونو کې د استادانو ډیوټیانو لګولو لپاره قراندازي وکړې شوه. په دې اړه نعظمت خان رپورټ تیار کړی، راځئ چې وګورو. سوات سیدو شریف تعلیمي بورډ کې د خیبر پښتونخوا ټولو تعلیمي بورډونو لویه غونډه وشوه چې پکې د پیښور، مردان، کوهاټ، ملکنډ، بنو، ایبټ آباد تعلیمي بورډونو مشرانو هم ګډون وکړو. غونډه کې د بونیر MNA شیر اکبر خان، د سوات MPs عزیز الله ګران او فضل حکیم هم شاملو. غونډه کې باقاعده د کمپیوټر په ذریعه په امتحاني مرکزونو کې ډیوټي کوونکي استادانو قراندازي وکړه شوه. په دغه اړه وروسته د سوات تعلیمي بورډ مشر پروفیسر تسبیح الله میډیا ته بریفینګ ورکړو. هر کال مونږه ایفورټس کوو، دې ځل هم د مخکې په نسبت باندې ډېر زیات ایفورټس کړي دي، ډېر کوشش هم کړی دی. کمپیوټرایز ډرا داسې دا چې کمپیوټر به دا ډیسایډ کړي چې د کم استاد ډیوټي به په کم ځای باندې لګي. د تعلیمي بورډونو تر سوري لاندې په امتحاني مرکزونو د ډیوټۍ په اړه نور تعلیمي پوهان وویل چې دې نظام مقصد د امتحانونو نظام ښه کول دي او هغه تاثر ختمول دي چې امتحاني مرکزونو کې به د خوښې استادان لګولی کېدل. ये हमारे लिए भी बहुत बेहतर है जितने चेयरमैन हजरात हैं कि हमारे ऊपर भी एक चेक रहेगा और आई एम श्योर कि हमारे जितने चेयरमैन हैं उनकी एफर्ट्स हमेशा से यही रही हैं कि ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो. په دعوې سره ویلو شو چې د تیرو دریو کالو راسې په دې کې که 100% نه دی نو 95% اکوریسي پکې راغلی ده او دا ځل موږ کوشش کوو چې 100% انشاءالله د اکوریسي او ټرانسپیرنسي شو. وروسته د سوات ډیډکټ چیرمن فضل حکیم ویل چې دوی د کرپشن نه پاک نظام جوړولو په عمل روان دي او کوم ځای کې چې هم سرکاري اهلکاران کرپشن کوي دوی به د هغوی په ضد کارروایي کوي. چې چا سره هم زیاتی وشو دو پکې خابت وکړل. ما ته زه خپل چونکې خپله خبره کوم په خپل ځان باندې دعوګیر یم چې ډیډکټ اپیس ته په ریټن کې سره د خپل لمبره ما ته دې وټساپ کوي یا دې هلته راوړي. انشاءالله په 72 غنټو کې به د هغه سړي مسله حل کېږي. زما انشاءالله ستاسو سره واده کوم کوم سړي چې ظلم وکړو هغه ته به باقاعده پاسپورټ په ټایم باندې سزا میلیږي. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه ټوله صوبه کې د تعلیمي بورډونو تر سوري لاندې د نهم او لسم جماعتونو امتحانات اعلان شوي دي چې پکې به د صوبې په لکونو طالب علمان برخه اخلي. د کیمرمین مهلی شاه سره نیاز احمد خان، مشرق TV، سوات.